أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنان لا تقولوا راعنا تاسو لفظ دراعنا موائی وقولوا تاسو وائی انظرنا دراعنا لفظ بزیبانی لفظ دا انظرنا اصل کی راعنا دشی یو لفظ دا چی دی دو معناگانی جوڑی گی یو معنی صحیح دا و بلا معنی غلط دا دشی دو مخیز لفظ موائی چی بعد خلق داغین غلط مطلب اخلي دا پښتو کې مونږ ته دا خبره کوي بعد یو پښتو کې دشي الفاظ یې چې دا غي یو معنی ټیک جوړیږي او بل معنی غلطه جوړیږي نو دغه دوه مخیزه لفظ باندې استعمالوي دشي لفظ استعمالوا چې دا غي یو معنی متعین یو هغه خپل خیستي د يهودو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې دا یو لفظ استعمالو راعینا یو خپل معنی خور دې دا یره چې مونږ ته لګوټي توجه وکا لږ زمونږ خیال وساته په دې خبره باندې زه پوه شوی نه یم نو ما به پوهه کا یو مطلب خود دې دا او دویم مطلب د دې دا راعینا ای زمونږ شپنګي زمونږ غړي ساتیو کنه ساتي چې کله به دوی دا لفظ استعمال کو دن پټ پټ وې خاندل وې ما خو پیغمبر ته کنځلې وکړې او پوه را باندې نشو دا خبره به کول او د انظرنا مطلب خالص دار دا بل معنی بګی نشتا انظرنا مونږ ته لګ وګورا زمونږ لګ لحاظ وکا یو داش او بل خبره وته دا وکړه وسمو خبره په توجه باندې اوره او د کېګم چې بیا نه انظرنا ته حاجت پیخي او نه راعینا ته حاجت پیخي لکه چې تا درس ټول اورېدلې نو ته په خبره باندې پوه شوې نو بیا به دا ضرورت نه راځي انظرنا ته چې ما ته ګډ توجه وکړه په دې پوه شوې نه دا مسله شو یا ایها الذین الله تعالی په بندي ولګولا چې کوم سړی بیا دا استعمالي و منافق ښکارا بشو یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي لا تقولوا تاسو موای راعینا لفظ دراعینا وقولوا تاسو وای انظرنا لفظ د انظرنا واسمعوا تاسو خبره په توجه باندې اورئ وللکافرین او د فارد کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک ده ما یود الذین کفروا نخخی هغه کسان چې کو پرې کړه ده من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او مشرکان هم دا لام په زائد ده مشرکان هم نخخی ایو نزل علیکم نازل هدل پتا سبحان من خیر قرآن مجید چې دا قرآن مجید نازلیږي نو مشرکان حق پکېږي او يهود حق پکېږي من ربکم د طرف درب تاسو نا والله تعالی یختص خاص کوي برحمتی په خپل رحمت باندې منغسو یشاء چې د الله خوخیږي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوی دی ما ننسخ هغه چې مونږ منسوخ کوو من آیت یو آیتو بدلو مونږ یو آیتو او ننسیها یا مونږ هیرو استانا یو معنا داشولا او ننسیها یا مونږ پریږدو په خپل حالت باندې اړو منسوخ نه کو پځې باندې پاتې کو نأتی بخیر منها نو مونږ راوړو غره داغینا او مثلها یا داغي پشان په ثواب کې علم تعلم حکم بدلی خو ثواب یو شانی علم تعلم تن پوی گان الله چې بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو څه باندې طاقت لرونکی دی علم تعلم تن پوی گان الله چې بشک الله تعالی له د الله د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض د زمکی وما لكم من دون الله ونشت اسلاس د پاره سیوا د الله تعالی نه من ولی دوسو مالکو ولا نصير نسو کمداد کوونکه ام تريدون اتاسو غړی ان تسالو چې تاسو سوال وکي رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی لک څنګه چې سوال کړل شو د موسی علی السلام نه من قبل مخکد نازل د قران مجیدنا ومن يتبدل الكفر بالايمان او چاچی بدل کو کفر بالایمان په مقابله د ایمان کې چاچی په بدل کې واغسو کفرو بالایمان په مقابله د ایمان کې ایمان پرې خو د کفر واغستو کافر شو فقد ظل یقینا چې دی واوړې خطا شو سوا سبیل د نه غلارینا ځکه کفر کګلاره ده او ایمان د نه غلاره ده نو سړی کفر خپل کې ایمان پرې په ګروان شو کنه ود کثیر من اهل الكتاب خوخی ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم ستاسو واپس کېدل من بعد کو ایمانکم پس د ایمان ساسونو کفارن کافران دا په دې ارمان باندې مړ شول چې کله به دا مسلمانان دوباره کافران شي حسدم من عند انفسهم د وجد هغه کینینا
من عند انفسهم چې دغه کینه راوځي د دوی د زړونو نه، د دوی پر زړونو کې دنه دغه کینه ده هغه راوځي بهر ته، نو د هغې د وجې نه دا مسلمانان یې خوښ نه دي او دا ارمان کوي چې دا مسلمانان دوباره کافران شي. من بعد ما تبین، پس د هغې نه چې ښه واضحه شوله په ډاګه شوله، لهم دوی ته الحق حقو، د جهاد نه وړاندې دا خبره وه، دا حکم و. فاعفو، نو تاسو خیر دی معاف کړئ دوی ته خپل حقونه، جګړه ورسره فی الحال مه کوئ. فاعفو، نو تاسو معاف کړئ دوی ته خپل حقونه. واصفحو، او تاسو د دوی نه اعراض وکئ، مخکې واړوئ، د دوی په مجلس کې مه کښېنئ. حتی تر دې پورې یاتي الله بامره، چې الله تعالی خپل حکم د جهاد راوړي، نو الله تعالی بیا وروسته اجازت وکړي. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې طاقت لرونکی دی. واقیموا الصلاة، پابندی او اهتمام د مانځه کوئ. واتو زکات، زکات ورکوئ. وما تقدموا لانفسکم، هغه چې تاسو وړاندې کوئ د خپل ځانونو دپاره، من خیر څه خیر او نیکي، تجدوه، نو تاسو به دغه نیکي او ثواب بیا مومئ، عند الله، د الله سره. ان الله بشک الله تعالی بما پاس باندې تعملون، چې تاسو کوئ، بصیر لیدونکی دی. وقالو، دوی وی، دا یهود وی او نسوارا وی، لن يدخل الجنة، هرگز به داخل نسی جنت ته، الا من کان هودن، مگر هغه سړی به جنت ته ځي چې یهودي او نسوارا څه وی، نسوارا داسې وی. وقالو، دا نسوارا وی، لن يدخل الجنة، هرگز به داخل نسی جنت ته، الا من کان نسوارا، چې کم سړی نصرانی نو هغه به جنت ته ځي. تلک امانیهم، دا د دوی تش ارزوګانې دي. قل ورته ووایه پیغمبره، هاتو برهانکم، تاسو دلیل په دې خپله خبره باندې راوړئ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیا ویونکي یئ. بلا ولې نه قانون دا دی، من اسلم، چا چې حواله کو، وجهه، خپل ټول ځان، لله، الله ته، وهو، په دې حال کې چې دی محسنون، خالص د خدای بندګي کوونکی، دی موحد وي، فله د ده دپاره اجره، اجر د ده د عند ربه، په نزد د رب د ده. ولا خوف، نه به ير علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن کېږي.